جسم قدر وکا جسم زو مثال ویم یاد ساتا ستا عقیده دا ستا نظریه دا یو ادنا مسلمان تصور نشی کوله قرآن روالی پڑیران دا پاسه کیدی یاد ساتا دا کم رب کلام چی قرآن دے کم رب تا چناس پا قرآن دے ملائکو تا چناس پا قرآن دے دا مصطفیٰ دا امت نشان دے زمات نبی معجزہ دا ارے رب آغا قرآن اگندہ سینہ کی سنگ کی دی یاد ساتے یو دا ندا رب فرمائی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کلچ قرآن وستے کی گی تاس ورطا چپ شئی خوگ ورطا کی دی دا دا رب قرآن وی لعلکم ترحمون رب دا نوی مانی دے وقت دا رب فرمائی چھ قرآن وستے کی گی قرآت ستوئی دا قرآت معنی سرا قرآت وی الفاظ تا الفاظ دادی زمان خلین خارجی گی ما يتلبس به الانسان دا انسان دا خلین اوزی ارے رب فرمائی کلچ دا قرآن قرآت کی گی قرآت ستوئی الحمد دوئی قرآت دی الفاظ توئی رب وی دا الفاظ ادا کی گی دی الفاظ تا وقت دا پتا رحم وشی مال اویا دا دی مولائی تراس پما دے یا پا شیخ صاحب دے یا پا مفتی صاحب دے یا دا رب پا قرآن دے ارے دا رب پا ذات دے دا مصطفیٰ پا ذات دے ہر ابتدا سے پہلی ہر انتہا کی بعد ذاتی نبی افضل ہے ذاتی خدا کی بعد ہر ابتدا سے پہلی ہر انتہا کی بعد ذاتی نبی افضل ہے ذاتی خدا کی بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ میں ہر کسی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بعد جا زندگی مدینے سے جو کی ہوا کھلا شاید کہ حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا کچھ ہم بھی اپنے چہرہ باطن سنوار لے ابو بکر سے وہ عینی عشق و وفا کھلا دنیا مسلمان پر بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا مسلمان پر بہت ہی تنگ ہو گئی دوری فاروق کی وہ نقشی اٹھا کھلا دنیا مسلمان پر بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کی دور کی نقشی اٹھا کھلا جن سے خدا نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کی وہ زاوی شرم و حیا کھلا مغرب کی گلیوں میں نفر گدائی علم دروازے علم سے وہ خیرات جا کھلا زمان معزز محترم اللہ جل جلالہ عظیم الشان احسانات کے لیے احسان زماستاب پر انسانیت باندی دے کہ اللہ موتا تو وجود راکو پا دنیا کی سمر مخلوقات دی کلچ انسان اغیت سوچو کی وما یعلم جنود ربک الا دا اللہ دا مخلوقات ہیچا حساب ندے لگولے اللہ دیر مخلوقات پیدا کر لیکن معزز محترم پا تمام مخلوقات کی اللہ انسان پیدا کر دے عزت والا شفقت والا اللہ تا گران مخلوق انسان دے اول پا موتا درب دا احسان دے چی موتا تا اللہ وجود را کر دے اللہ من انسانان پیدا کریو بیا پا انسانانو کی اللہ مختلف امتون پیدا کر دی پا آغا امتونو کی ترطولن افضل امت دا اللہ قرآن ویچ دا امت دے آدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے او پا آغا کی چی پیدا کرو الحمدللہ اللہ دا علماء حق اہل سنت والجماعت عقیدہ موتات نصیب کڑا او دا اہل سنت والجماعت پا عقیدہ کی اللہ جل جلالہ زما استاد تائید دا حضرت امامنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ داغت مذہب کے وکو منتطول معزز و محترم دی واللہ جل جلالہ چی پہر دور کی دا قرآن و دا حدیث خدمت اغسطل لے
هغه د علماء احناف اهل سنت والجماعت نا غستل دا خبره ز بغیر دلیل نه کومه تاسو کې اسلام وګورئ تمام عالمی دنیا ته چې الله جل جلاله د اسلام د عظیم دولت ور نصیب کړل کله الله جل جلاله د خلافت عثمانیه په شکل کې دی باغی کې قانوني فقه د امام اعظم ابو حنیفه که خلافت د بنو عباس باغی کې فقه حنفی رایج او دغه غازیانو مجاهدینو د الله جل جلاله په مدد او په نصرت باندې د دنیا ګډ ته د الله جل جلاله دین رسول دي موږ صرف به تور دا وایو چې موږ سندې کړي لیکن دومره کولای شو چې موږ دا غو تذکرہ کوو موږ دا غو نقش قدم خپل کړل د هغه غازیانو مجاهدینو نمک حلال یو نمک حرام موږ ځان نه جوړ کړي عزیزانو محترم قرآن مجید د الله جل جلاله آخری کتاب دے زمان اهل سنت والجماعت عقیدہ و نظریہ سے ذکر کوم په هر الفاظ باندې باز خپل دلیل پیش کوم زما استاد تعلق د اهل سنت والجماعت سره دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر فرقې لعنت ویل سوای اهل سنت والجماعت نه چې نبی علیہ السلام د ځان او د خپل صحابه کرام سره متصل ګرځول دا دای د هدایت لار قرار کړل دا دته صراط مستقیم ویل دي بهرحال داغو عقیده دا د الله جل جلاله عظیم کتاب په مقدس مکه باندې چې تا قیامت د دې شکل او صورت څوک نشي بدلول هغه قران مجید دی دغه قران مجید اوریدل ام ثواب دی دغه قران مجید بل طویل ام ثواب دی قرآن تکتل ام ثواب د دې قرآن خدمت کول ام ثواب د دې قرآن سره محبت کول ام ثواب د دې قرآن په معنا پویول ځان ام ثواب د دې قرآن په مفهوم پویول ځان ام ثواب د دې تفسیر باندې ځان پویول ام ثواب بهرحال د دې چې د کوم سیس تعلق راغی الله جل جلاله هغه سیزم ثواب ګرځي ذکر لنا کلویم قرآن مجید کی اللہ جل جلالہ ذکر دا ادنا کی داغین دا بندہ سمجھ ترازی آلہ ذکر رب کی دا ادنا دا بندہ ذہن ترازی آلہ اللہ ولی دا ادنا ذکر کی آلہ ولی نہ ذکر کی وجہ دادا موتا تا اللہ جل جلالہ عظیم نعمت دا عقل را کل دا دی عقل پا ذریعہ کا موتا استعمال وکو موتا پا بدرجو باندې روانيږي پر دې حد چې انسان د ملائکو درجه تراسي ملائک کم مخلوق دي هغه مخلوق چې رب پیدا کړل د رب په فرمان برداري کې مشغول دي د الله نه فرمانی نه کوي هغه د ملائکو جماعت د انسان راسي ان پر دې حد چې کله بنده د عقل درجه استعمالي دا د ملائکو نوم په اوچته درجه باندې دی وجنه ما تابع درجه د عقل استعمالو کله چې بنده درجه د عقل استعمال کی هغه ته قران حدیث دوانه سمجھ ترازی الله جل جلاله قران کې د ادنا ذکر کوي د اعلی ذکر نه کوي الله ولې د ادنا ذکر کوي د اعلی ذکر نه کوي وجه دا قران انسانانو پیریانو تراغل دي رب فرمای ما ادنا ذکر کو اعلی بستا په سمجھ کې فخپل راشي البته فرق دا ده بنده عقل استعمال کی د هدایت لار به دا بیانوي کله چې د عقل درجه نه استعمالي دوال پازم آی استعمالي نمبر 1 د نفیږي او ځان ته نوم د علم ورکي دا د نصاراو طریقه ده نمبر 2 دا پیږي لیکن جهل کوي دا د يهودو طریقه ده الله وي م يهودي کېږي الله وي م نصراني کېږي م مغزوب جوړيږي م ظالم جوړيږي
कते जोड़ेगी नु सिराती मुस्तकीम जोड़ शा स्तास पे मसला की इल्म नश्ता खामोशी इख्तियार का स्तास मसला की इल्म स्ता जाहिर पमख की बयान का दा रब कुरान पे सलदा मा जिक्र दा का अल्लाह कुरान मजीद की अदना जिक्र की अला समझ तराशी जो मिसाल ज़हन तवाचोई रब्बी कायनात पस्मक बांधी मुख्तलिफ किस्म इंसानान पैदा कर दी लेकिन सलूर किस्म इंसानान अगदी अगल्ला पैदा कर दी अल्लाह दागी मकाम दबंदिगान ज़हन के देर उचत साबित कर दे। नंबर एक अंबियाई किराम दी अल्लाह प दुनिया की दीता ली दरजार कल्डा रब फरमाई मां पखपल रहमत वर कल्डी पमखदस मकबान दे तमाम खलक द अंबिया इज्जत गई द अंबिया दरजा पर तमाम कायनात की रब ता आलादा आगा अंबियाई किराम कलची द दुनिया न लाल दागी प मकाम मर्तबा सवाल नाराजी ता सवाल पकार दे अगा संगा जमा जवाब दा दे मंग अहलु सुन्नत अकीदा दा हर नबी पखपल कब्र की जुन दे दे नबी अलैहि सलाम फरमाई अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून तमाम अंबियाई किराम पखपल कब्रों की जुन दीदी दाद नबी अलैहि सलाम पे सलदा तमाम अंबिया जुन दीदी इज्जत और लज्जत दफारा दखवाने मसीह दफारा रब्बी कायनात दफारा मुनजम कई लेकिन दा मुनज गोरे तकल्लुफी न दे अरे पदी जोर नष्टा इबादत सिर्फ दमर्ग द वक़्त पूरी दे लेकिन अंबियाई किराम चुनके दागी इज्जत दागी मज़ा ख़ुन पमुनस के दे दी वजह नबी अलैहि सलाम फरमाई दमर्ग न बादम अल्लाह दागी न दान नाली बल्कि तमाम अंबिया पखपलो कब्रों की जुन दीदी पखपलो कब्रों की मुनजुना कई जद मेराज पशपरवानियम द हजरत मूसा प कब्र तीर शुम मूसा वलाल दे पखपल कब्र की मुंस कई दा अल्लाह अंबिया तदा इज्जत वर कर दे। नंबर एक नबी अल्लाह प कब्र की जुन दे दे नबी दा अल्लाह प कब्र की जुन दे दे दाद नबी अलैहि सलाम दा अल्फाज पे सलदा नबी अलैहि सलाम ओ मुनजम कई चुनकी मुंस द लज्जत द पार कई दे द पारे मिसाल वर को सासु ज़हन तदारा नशी अरे मुंस को तकल्लुफ दे अजीज मुंस दा द पार तकल्लुफ दे अल्लाह की कम नूरानी मखलूक पैदा कर दे अगर मलाइकतुल किराम दी मलाइके तमाम रब्बी कायनात जिक्र कई कते सवाल वकी अय मलाइके खूब कई कने कई जमा जवाब दा दे मलाइके खूब न कई तो सवाल वकी मलाइके खुराक कई कने कई जमा जवाब दा दे मलाइके खुराक न कई तो मुक्ति से वजह सदा आसन जिंदगी तेरी जमा जवाब दा दे मलाइके खुराक न कई मलाइके खूब न कई तो मलाइके खुराक दे दरब जिक्र दे अरे आनूरानी मखलूक दे अगी तलज्जत दरब जिक्र वर कई जमान नबी फरमाई तासु मिसाल रमजान न कोई अरे द्वरुजी पयोजेबान मनुसई योरु जम वनिवा कले इफ्तार वक्त रागे तासु रुजम मात कई सवाब दी के दे जमान नबी पखपले विसाल कर दे विसाल माना दादा नबी अलैहि सलातु वस्सलाम योरु जनी वल्दा रुजे नद मात कली माबेन के बल रुजनी वल्दा दे तवई विसाल नबी अलैहि सलाम उम्मत मनकई लेकिन नबी अलैहि सलाम पखपले बांधी विसाल रमजान कई सवाल पकार दे नबी अलैहि सलाम वही जमारब माता खुराक कमरा कई जमारब माता स्का कमरा कई चुनकी जमास्ता अकीदा द नबी अलैहि सलातु वस्सलाम जिस्म मुबारक अल्लाह जल्ल जलालुहु बे जन्नत दखावरी पैदा कर दे अगरचे नबी अलैहि सलाम बशर दे इंसान दे लेकिन नूरानी हम दे नबी अलैहि सलाम दे जात पे इतिबार से बशर दे इंसान दे नबी अलैहि सलाम निकाह करदा निकाह द बशर तकाज़दा नबी अलैहि सलाम खुराक कई खुराक द बशर तकाज़दा नबी अलैहि सलाम स्काक कई स्काक द बशर तकाज़दा नबी अलैहि सलाम क़ज़ाए हाजत कई क़ज़ाए हाजत द बशर तकाज़दा समास्ता अकीदा नबी अलैहि सलाम द जात
पे इतिबार से बशर दे दा अकीदा दा अबू हनीफा दा उलमाए देवबंद दा हकीमुल उम्मत नबी अलैहि सलाम बशर दे लेकिन दसी बशर न दे संचित तबशरी नबी अलैहि सलाम बशर दे दसी बशर न दे संचित सबशरियम आका मिल बशर दे अल बशर दे बल्कि दसी बशर दे कलिया कूत बैनल हजर लककानी प्रातदी पकानु पवादेन की याकूत प्रातदी याकूत पता लगी जमास्ता मिसाल द बशर दे लेकिन दकानु दे नबी अलैहि सलाम बशर दे लेकिन पशान दे याकूत दे दिवाजिना की जहन तवाचो जमास्ता अकीदा दा नबी अलैहि सलाम द जात पे इतिबार से बशर दे द सिफातु पे इतिबार से नूर दे अरे जमान नबी द सिफातु पे इतिबार से नूर दे नबी अलैहि सलाम द जिस्म ना अम ख्वलसी साद द जिस्म ना अम ख्वलसी जमा द जिस्म ना अम ख्वलसी लेकिन साद द जिस्म को ख्वला की बदबूदा जमा द जिस्म को ख्वला की बदबूदा द नबी अलैहि सलाम द जिस्म ना ख्वलसी द नबी अलैहि सलाम द जिस्म को ख्वला की खुशबूदा वजह दादा द नबी अलैहि सलाम जात मुबारक रब द जन्नत दखार पैदा कर दे दी वजह ने याद साता साद द जिस्म नम ख्वलसी जमा द जिस्म नम ख्वलसी अभी की बदबूदा दाद दुनिया दखार ने पैदा दे द दुनिया पखार की बदबूदा द नबी अलैहि सलाम द जिस्म न ख्वलसी सहाबा किराम पे जिस्म लगाई सू की दवाई इस्तेमाल सू तपत लगी नबी अलैहि सलाम पदी लार तल दे द नबी द साथ द फली पता लगी वजह दादा अगी के खुशबूदा कस्तान सुख तपोस की खुशबू फलेदा जवाब दादे द नबी जिस्म मुबारक रब द जन्नत दखार पैदा कर दे द जन्नत दखार की खुशबूदा जमा उस्ताद जिस्म दखावरीना जमा उस्ताद जिस्म द फलीना बदबू रवाना दा वजह दादा बाद मकी न पैदा रा दजमकी पखार की बदबूदा अलैहि सलाम द जात पे इतिबार से बशर दे द सिफात पे इतिबार से जमान नबी नूर दे अमाद द नबी जिस्म मुबारक अगरचे बशरम दे लेकिन द सिफत पे इतिबार से नूर दे संची मलाइक खुराक जिक्र दे द अंबियाई किराम खुराकम जिक्र दे अरे उस्ताद इंतजराशी अगर के द नबी खुराक द दुनिया खुराक दे लेकिन नबी जिस्म ता सुकून पे जिक्र मिलावीगी नबी जिस्म ता सुकून पे मुंज मिलावीगी दी वजना अल्लाह द सुकून नबी तवर कर दे अरे तब कब्र की तबियाम मुनस्कवा जमान नबी फरमाई तमाम अंबियाई किराम पखपलो कब्रून की जंदीदी अंबियाई किराम मुनजुना कई अंबिया मुनजवली कई बले सद दवाजिने कई तासु का ख्याल करे मंची कले द रमजान रोजानिसु मंग द रमजान पर रोजा की दौरा से खुराक न कौ माखाम मंग खुराक कौ दा खुराक द जिस्म द पारा लाजिम दे के सवेद माखाम खुराक को न की बले जिस्म का नुकसान रसी बले पर जिस्म असर कीगी लेकिन याद साथे ये इंसान दे अगर माखाम इफ्तार कई पे इफ्तार के खुराक कई कले च खुराक को को माखुस्तान मस्जिद तरागे कारी सब तसी रुस्त वलाल दे खत्मुल कुरान है वो को खत्मुल कुरान ने बाद कले च कोर तसी बकूर पलार की दुकान दे पाग दुकान की दुकानदार दे दुकानदार दे यार दे दाई खाने वाले और तो अजिसे फमायो बोतल वस्ता उआया दतो ता इफ्तार के खुराक न दे करे दावर तो मा इफ्तार के खुराक कर दे सच वस्कम बोतल स्कम दा बोतल सर मोड़ख दपार नस्कम अरे जमा पे जिस्म के खुराक से नष्टा लेकिन मां मस्जिद के कारी से पैसे तरावी वकड़े जवत मस्जिद ख्वान दपारा चुनके रमजान दे देवजन बोतल स्कम अजिसे पर जिस्म कदा बोतल नस्की अंदर जिस्म का नुकसान न रसी वजह दादा दे इफ्तार कर दे लेकिन दाची बोतल की जायद ख्वान मजीद पारस की दगशान मिसाल दे अंबिया पर दुनिया की इबादत कर दे कबर की इबादत न कर इस इल्जाम पे नष्टा चुनके नबी पारा मजी वाला इबादत मुंस दे बेवजना नबी अलैहि सलाम कबर की मुंस कई हर नबी कबर की मुंस कई मजीद पारे कई संचे अजसे माहुस्तान की बोतल की ख्वान मजीद पारस की नबी कबर की मुंस कई दामुन पे
नबी फर्ज न दे लेकिन नबी चिकले कई दार ख्वांदो मजीद पारक दुनिया की सलूर किस्म इंसानान दी अल्लाह जल्ल जलालुहु दगा सलूर किस्म इंसानान दाम खल्कुन मुस्तस्ना कल्दी वजह सदा अल्लाह दागु मकाम जिक्र कर दे अरे दुनिया की मकाम आला दे लेकिन कले छिदी दुनिया नलाल बदू मकाम ब्याम आला दे नंबर 1 नबी दे नबी की कले दुनिया नलाल शी अल्लाह पर अल्लाह नबी फरमाई इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ अन ताकुल अजसाद अल अंबिया अल्लाह पदेस में का हराम करदा दास में का नबी जसद नहीं खोले अरे नबी जसद पदेस में का हराम दे क्योंकि दस में की तबीयत धा दे कले चीज में का बांधे ये जसद के खौदेशी आगे जसद की रूह नष्टा दास में का आगे जसद पलसई दास में के खत्मई लेकिन नबी जसद मुबारक कले की कब्र तवीलशी अल्लाह आगे ता हयात और कई जान और कई नबी जसद मुबारक दागे मकाम दादे इसमें के नशे खोले अरे दा समन अकीदा दा ये दलील न दे दार सहाबा किराम अकीदा दार अंबिया किराम अकीदा दार ताबीईन अकीदा दार अहलुस सुन्नत वल जमात अकीदा दार उलमाए देवबंद अकीदा दलाइल अंबार बोलगुम लेकिन जमान मुराद दादे अल्लाह पस मका नबी जसद हराम कर दे बाद नबी मकाम दे दो नंबर शहीद मकाम रब जिक्र कर दे वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाह अमवातुन अरे कम इंसान सरब पलार किलाल शहीद छो सदी इंसान पदारा की दाम नया दा इंसान मल्दे बल अहयाउन इंद रब्बिहिम रब पनिस जन दे दे चले च रब पनिस जन दे दे तसु के दरब पदारा के पतोर के जिस्म कसमा का की जन दे न दे रब फरमाई जन दे दे चले च रब जन दे दे तीन उमने च जन दे दे दो मकाम अल्लाह दे शहीद जिस्म तोड़ कर ले रब फरमाई नदी पदारा की ख्याल तसव्वुर मकवा दो मकाम के रब फरमाई वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह कम सरेच अल्लाह पलार की शहीद से रब पदारा की तो गुमान मकवा अरे तो गुमान मन कई दा रब कुरान वही दार बाचा खेल अल्फाज नहीं दा रब कुरान वही दरब पदारा की गुमान मकवा चुनके दा मकाम तो शहीद थे तो शहीद जिस्म जिस्म का हराम दे अरे तो शहीद जिस्म जिस्म का निशक वाले तो शहीद जिस्म थे जिस्म के हयात पर कर ले तो शहीद जिस्म आगा अला जिस्म दे याद साथई मंगबाजी औकात किताब से मिसाल वायु ये सलेमा तोई हदीस मुबारक के राजी मन तमस्सक बि सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीदीन कम सड़क दरब पलार की शहीद छो अरे कम सड़क दरब पलार की शहादत उमंदो दतो शहादत मिला दे जद नबी पर सुन्नत अमल को मौत पर सर शहीदान अजर मिला दे दलील नबी अलैहि सलाम हदीस है नबी फरमाई कम सड़क जमाए सुन्नत बंदे को आगे सुन्नत खल को सुन्नत मन कर दे बादल मौत दी इंसान पिंसर पलकोना उठा दे के चलो शहीदान अजर दे दनी कावका नबी सुन्नत पा चलो शहीदान अजर दे बादलार पखई तरफ प्रवान दे नबी सुन्नत पे चलो शहीदान अजर दे अरे तपसर तो भाई के सौदा नबी सुन्नत पे चलो शहीदान अजर दे मुक्ति से मातम दो शहीद अजर माया कजदर पलार की शहीद सम मोर बजारी खोर बजारी रोर बखताई खसब खताई बचे बेतीमी मात सुन्नत खाया जब सुन्नत अमल को बसल शहीदान अजर दे अरे कजदर पलार की शहीद सम दो शहीद अजर दे माल अजसे साप हदीस जान न दे पुई करे ताद हदीस खुन न दे सकले बेवजन ता इतराज कर दे कता हदीस वेल्यू ताब इतराज न करे कसा पहम के नबी अल पास रागली ताब इतराज न करे जिसे ब्याज साता यो अजर दे गेम कदर दे अजर तोई मजदूरी कदर तोई प्रोटोकॉल अजर तोई मजदूरी कदर तोई मकाम यो अजर दे यो कदर दे याद साता ताद नबी सुन्नत बंदे को दो सुन्नत बदला के बसलु शहीदान अजर स्टा लेकिन कदर नस्ता अरे ताद नबी पर सुन्नत अमल को अजर असिल शो कदर न दे असिल कदर सताई यो उस्ताद मल्क पे थोई वाला दे दागत दौरा
ورځ آمدن شلاک ده یو ستا د صوبې وزیر اعلی د هغه د ټولې میاشتې تنخواه 1 لاک ده لیکن یاد ساته کله چې صوبې وزیر را روان دی لار بنده پولیس ولاړ دي پټرۍ مالک راغی چېرته ځې جي زه روان یم پټرۍ ته پولیس ورته وایي چټي ده نن پټرۍ نشې کولاولی او ورته وایي وجه څه ده دا ورته وایي وجه دا ده صوبې اعلی وزیر اعلی را روان دی دا ورته وایي جي وزیر اعلی تنخواه څومره ده پولیس وایي 1 لاک ده وایي د څو ورځو ده پولیس وایي د میاشت ده پټرۍ مالک وایي زما د ورځې آمدن 20 لاکه ده اره ته ما هغه سړي ته ودرې زما د پټرۍ چټي د هغه سړي په وجه ورکړې د کوم چې د میاشتې آمدن 1 لاک دی زما د ورځې آمدن 20 لاک دی پولیس ورته وایي حاجي صاحب دلته خبره د قدر د اجر نه ده دلته خبره د قدر ده اره ستا آمدن ستا مزدوري 20 لاکه ده د هغه 1 لاک ده لیکن یاد ساته د هغه مقام دا دی کله چې هغه په دې لار را روان دی ایره پټرۍ مالک صاحب ستا فیکټري به نه کولاویږي ستا ګاړی به نه راځي چونکې دلته خبره د اجر نه ده خبره د قدر ده اره وزیر اعلی قدر و مقام دا دی کله چې را روان دی د 100 لاکو والا هغه خپله فیکټري نشي کولاولی وجه دا ده دله څه اجر دی د هغه څه قدر دی دله څه پیسه ده د هغه څه مقام دی د هغه څه پروټوکول هم دی امام مسجد تنخواه 6,000 ده لیکن آپ په منبر ناست دی اره حاجي صاحب ستا د ورځې آمدن 100 لاکه دی لیکن پښتو کې ناست خبره د اجر نه ده خبره د قدر ده یو سنت تا را ژوندی کړو په یو سنت تا عمل وکړو د 100 شهیدانو اجر حاصلولی شي اره 10 سنت دې را ژوندي کړو د 10 سنتو په ذریعه تا د 1000 شهیدانو اجر حاصل کړو لیکن یاد ساته ته د یو شهید مقام نشي حاصلولی تاویل هغه څنګه حاجي صاحب یاد ساته زما نبي فرمایي د دې شهید مقام دا دی کله چې په ورځ د قیامت دا شهید را روان دی په لار کې ابراهیم خلیل الله دی ملائک ورته ابراهیم خلیل الله تاسو غاړې ته شئ او وجه څه ده ورته د مصطفی د امت شهید را روان دی اره دا د مقام دی که په لاره کې ابراهیم خلیل الله دی هغه ته ملائکې وایي لار پرېږده دا مقام ته په زرو سنتو نشي حاصلولی کوم مقام چې شهید ته په یو شهادت میلاو دی یاد ساته کله چې د شهید د مقام خبره رااله د شهید مقام و مرتبه څومره بلند و بالا ده حاجي صاحب په احرام کې دی کعبه کې موجود دی مرګ ورته راغی د ده احرام به پرانیزي د غسل کړی دا حرم ته ننوتو لیکن دا حرم به احرام به پرانیزي زه جسم به انځلی شي زه جنازه به کولی شي دا به اوچتولی شي لیکن شهید چې د رب په لاره کې مرګ د شهادت میلاو دی کله چې د رب په لاره کې هغه ته مرګ د شهادت میلاو دی د هغه جسم به نشي انځلی حالانکې په اینو کې لږ پت دی زما رب وایي دا اینه د ده مقام دی دا اینه د ده قدر دی دا اینه د ده پروټوکول دی غسل به نه ورکوې دا خپل جسم د ده مقام دی د ده پروټوکول دی د ده قدر دی په ورځ د قیامت به په دې اینه کې راسي دا اینه به د ده مقامي دا اینه به د ده مقامي رب ته به وایي دا اینه به ګواهي ورکوي دا اینه به شفاعت کوي دا د شهید مقام دی ته که په احرام کې ولرې د رب په کور کې ولرې ستا جسم انځلی شي ستا احرام پرانیستلی شي د شهید جسم خلپل دی د شهید په جسم باندې اینه ده رب وایي دا اینه مقام دی دا خلپل جسم مقام دی دا مقام ته په 100 سنتو نشي حاصلولی یا ومنه دا د شهید مقام دی اره حاجي صاحب یاد ساته په مونځ ناز مه کوه حاجي صاحب په تبلیغ ناز مه کوه حاجي صاحب په بچي ناز مه کوه حاجي صاحب په زکات ناز مه کوه تا روجه نیوله لیکن په ورځ د قیامت ستا څه فکر دی ستا څه غم دی اره زما به څه کېږي دا شهید چې نه په مخ ږیره شته زما نبي فرمایي یشفع الشفاعة یوم القیامة 3 په ورځ د قیامت 3 قسمه خلک دي هغوی ته یو مقام میلاو دی دا مقام په حج نه دی میلاو دا مقام په روژه نه دی میلاو دا مقام
मकाम पर ज़कात न दे मिलाओ दा मकाम च मिलाओ दे ज़मान नबी फरमाई अल अंबिया नंबर 1 अंबिया सुम्मल उलमा नंबर 2 उलमा सुम्मल शुहदा ज़मान नबी फरमाई नबी ब शफाअत कई दा पर हज न मिलावेगी दा पर ज़कात न मिलावेगी दा पर उजन न मिलावेगी दा पर सदका न मिलावेगी अरे दे त्रे किस्म खल्क ता मकाम पर मिलाओ दे नबी तो पहुंचद नबूवत मिलाओ दे अलीम तो पहुंचद इल्म मिलाओ दे शहीद तो पहुंचद शहादत मिलाओ दे दार शहीद मकाम और प्रोटोकॉल दार शहीद मकाम और प्रोटोकॉल ले चिदा अल्लाह दत और कर ले उनलवीगी चिमा सुन्नत बंदे को नमाज सलू शहीदान अजर वगाट हाँ तार सलू शहीदान अजर वगाटो लेकिन दयो शहीद मकाम नशा हासिल वाले चिकम हकीकतन शहीद दे सूरत दे शहादत पर तरफ वर कर आब दखल को शफाअत के परस क़यामत और पदे बार बार दलाइल न पिशकुम बहरहाल समा मुराद ताऊ तो शहीद मकाम पर क़यामत की दादे नंबर 2 खबर की अल्लाह अगता जिस्म के हयात वर कर ले अरे खबर की अल्लाह अगता रिज़्क़ वर कई ता तरब वही तो गुमान मको अरे पे यकीन से नशविले गुमान बम नके अरे के पसहन की गलत इश्काल राजी आगे इश्काल खत्म का दा शहीद पर खबर की दे दे नंबर 3 सिद्दीक ने बदलाल तमाम सहाबा शहीदान अहमदी तमाम सहाबा सिद्दीकीन अहमदी तो सिद्दीक और शहीद मकाम दादे ये तो कब्र के हयात मिलाओ दे नंबर 4 ज़मान नबी फरमाई नंबर 4 आगा खालक थी कम खालक च पखपले सिना के दरब कुरान तज़हीर कर ले हाफिज कुरान दे अरे अलीम तदा मकाम न दे मिलाओ अलीम बद मर्ग नबात खावरी कीगी लेकिन हाफिज कुरान दे जिस्म कदर वका अजिसब से मिसाल याद साता स्ताकी ददा स्ता नजरियदा यो अदना मुसलमान तस्वुर नशिक वाले आ कुरान रवाली कड़ीरान द पासे कीदी याद साता द कमरब कलाम च कुरान दे कमरब तचिनास प कुरान दे मलाइकु तचिनास प कुरान दे व मुस्तफा द उम्मत निशान दे जमात नबी मुजिज़दा अरे रब आगा कुरान अगंदा सिना के संग की थी याद साता प खुदा हजात बिन यूसुफ सा हाफिज कुरान तस्बीह वर्के दस्ता पसहन के गंदे चुनके माते हुआ के याद सी ईसा अलैहि सलाम तो सली कंजला का ईसा अलैहि सलाम और सखी गड़ा का ये सयावर तैरूहुल्लाह ये सली कंजला कोला तावर सखी गड़ा कोला वजह सदा ईसा फरमाई पलूखी के चिकम सालन प्रूती आदिलान दी तुईगी दले पलूखी की गन प्रोतो गन रालवेदा जमा पसरब के पाकी जगीवा मुत्तहमनिवा जमा दे जिस्म नखी गड़ के दा दलेर जिस्म न बद के दो चुनके स्ताब पर जिस्म के गन प्रोते तेरा हाफिज कुरान मिसाल द हज्जाज बिन यूसुफ सवर के स्ताब पर जिस्म की गन प्रोते देव जनाब तेरा हाफिज कुरान मिसाल द गलत सवर के जमा पर जिस्म के पाकी सगीरा ज़म रब कुरान तरब यो अपना बंदा जिदा कलमे विलदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर कुरान पगंदा सी की नकदन इंतखाब तपारा पगंदा सी इंतखाब नके अरे रब चिकम कुरान बन कलाम कर ले मलाइकु पे कलाम कर ले नबी मुजिज़दा रब बाग संग पगंदा सिनत की दी बाद हाफिज कुरान मकाम दे पे दुनिया के रब रब पसीना के फल कलाम इखो दे परस्त क़यामत बा मकाम सिर्फ हाफिज कुरान दे पे जन्नत पे दरजो खरीदा अरे कम सगिन के जीवन नास में आगस्ताखिरी मकाम दे अरे हाफिज कुरान में शफाअतम कई दादे दम मकाम दे लेकिन गत मकाम दादे हज कर ले तारू जानी वल्ला ता तबलीग कर ले ता इल्म कर ले ता जिस्म बा दासम का हुई ता साहिरी जिस्म बा दासम का खत्मई लेकिन द हाफिज कुरान मकाम दादे दसम का हराम दा द हाफिज कुरान जिस्म द हाफिज कुरान बहरहाल ता सलूर दलाइल मा बतौरी तमहीद ता उस्तप इश्को अन तरतीब दादे जमा दरब जिक्र द अदना के आला समझ तराज वो सड़ी तराज करता हमारे ने सलूर दलाइल वील वजदानो दामा बतौर असी तमहीद ता उस्तप इश्को दलील ती जमा पे खबर है
دلیل زما دا ده یو کس وایي چې در شهید دپاره رب په قرآن کې فرمایل دي د ده د جسم باره کې د ده د ذات باره کې خیال تصور کې مه راوله ارے شهید مړ دی بلکې شهید ژوندی دی ما ته وایي د نبي باره کې قرآن کې نشته ما ورته ویل درجه د شهید اعلی یا درجه د نبي اعلی ما ته وایي د نبي اعلی ما القرآن ذکر د ادنا کوي اعلی سمجھ ته راځي ما ته وایي زما ذهن کې نه راځي ما القرآن کلاو کا رب فرمایي الله تعبدو الا ایاه وبالوالدین احسانا د رب بندگی کوا د مور او پلار ادب کوا ارے د رب د بندګۍ نه بعد پکار داوا چې د مصطفی ادب کوا لیکن رب دا نه وایي چې د مصطفی ادب کوا رب فرمایي د مور پلار ادب کوا ما ته وایي دې کې دلیل چرته ده ما ورته ویل ته ووایه الله ذکر کوي د رب بندګي کوا د مور پلار ادب کوا ارے د مصطفی ادب نه پکار ما ته وایي پکار ده ما ورته ویل د مور پلار ادب پکار ده یا د مصطفی ادب پکار ده ما ته وایي د دواړو پکار ده منزیات د چا پکار ده ما ته وایي د مصطفی پکار ده وایي وجه څه ده ما ته وایي وجه دا ده د دې پلار مور ادب محمد مصطفی ښودلی کله چې مصطفی ښودلی د هغه د وجه میلاو دی د دې ادب کې په طریق اولا بر مصطفی ادب کې مال دلیل دا نه ده دلیل دا ده د رب بندگی کوه د مور پلار ادب کوه ما ویل د مور پلار نه زیات ادب د حضرت آدم کوه ما ته وایي وجه ما ویل وجه دا ده دا مور پلار چې پیدا دي وجه آدم دی که آدم نو ستا مور پلار به نو که ستا مور پلار دي وجه آدم دی د آدم نه زیات ادب د محمد مصطفی کوه ما ته وایي وجه مال که مصطفی نو بابا آدم بنو که آدم پیدا دی عالم پیدا دی که عالم پیدا دی د وجه د آدم نه دی که آدم دی په وجه د محمد نه دی آدم د رب نه دعا کوي انی اسألک بحق محمد رب زن مصطفی په وسیله دعا کوم رب ورته فرمایي کوي بارکت محمدا محمد څنګه وفیجاندو ارے ما خو محمد نه دی پیدا کړی آدم فرمایي ربا کله چې تاسو پیدا کړم په ما کې د روح واچاو ما نظر اوچت کو ما لیکل ولید ستا په عرش باندې لیکل شوي لا اله الا الله ستا نوم دی خواته لیکل محمد رسول الله ستا د نوم سره متصلا نوم د محمد لیکل دی اے ربا ما ستا د نوم سره متصل نوم د مصطفی لیدل دی زما ذهن ترال رب د خپل نوم سره دا کوم نوم لیکل دی دا ډېر اعلی دی دې وجې نه مې ربه ستانه د دې شخصیت په ذات وسیله دعا وغوښته رب ورته څه وایي صدقت یا آدم رب سوي صدقت يا آدم آدم تا رشتیا ویل لولا خلقت محمدا ما خلقت کما محمد نو پیدا کړی ته به نه پیدا کړی قدم پیدا کړی د وجه محمد نبی مال بیا ساته د رب بندگی فرض ده د مور پلار ادب فرض ده الله مور پلار ذکر کو مور پلار ادنا دي آدم اعلی ده وجه دارا د مور پلار وجود د آدم د وجه ده چې د ادنا ادب فرض ده د اعلی ادب فرض ده د آدم نه اعلی زما د نبی سات ده د محمد مصطفی چې د آدم ادب فرض ده د مصطفی په طریقې اولاد فرض رب د ادنا ذکر کوي الا سمجھ ترازی قرآن وی لا تقربوا الزنا ارے د زنا آلات نه اختیار وا ادنا نه منع کوي الا سمجھ ترازی د زنا د اعلی اجازت نشتا ارے د زنا اجازت په طریقې اولا نشتا د زنا د اعلی اجازت نشتا د زنا اجازت په طریقې اولا نشتا فزان باندې شکل نوم دیارجی منګ اهلی قرآن یو منګ رب قرآن وای زمان نبی دا فرمایلی د مخکینه رب ما ته قرآن راکو ما هغه قرآن تاسو ته درکو اره رب ما ته صرف قرآن نه دی راکړی د دې قرآن تشریح سنت راکړل هغه سنت ما تاسو ته درکو رب ما ته قرآن هم راکو ما قرآن هم درکو څنګه تاسو په قرآن منګولې لګوي ما طرف سنت هم راکړل ما هغه سنت تاسو ته درکو زمان نبی فرمایي اخیره دور کې با یو فتنګر جماعتي اره فتنګر ورته
زمان نبی وای اب وای صرف طرف قرآن کافی دی خونن دور کې هغه نشته چې صرف دومره وای چې طرف قرآن کافی دی دام نه چې طرف قرآن کافی دی دومره الہاد پرست دي زما صاحبان لګیا دي چې ملحدینو سجان مونږ ته تاسو کې ملحد څوک دی هغه لګیا ملحد هغه چې الله د وجود نه انکار کوي چې زمانه ملحد دی لیکن هغه پس درجه ملحد دی دوم درجه ملحد په ست پیژنې زما په دین کې د نبی په دین کې چې کوم څه ثابت دی ما ته نبی را کړل دا غین انکار کې دا ملحد دی د ثابت شوه شی چې انکار کې ملحد دی او چې کوم شی نه دی ثابت او دی په دین کې ثابت دی دین غنیا بدعت دی نه الحاد والا یو نه بدعت والا یو من اهل سنت والجماعت والا یو نه الحاد کو نه بدعت کو کوم شی چې ثابت دی ثابت منو کوم چې نه دی ثابت نه منو کوم چې ثابت دی ثابت منی کوم چې نه دی ثابت نه منی د اهل سنت والجماعت دا څوک دی اهل سنت والجماعت دی الله په هر ځای حاضر ناظر دی الله موتاین هر ځین کې الله حاضر ناظر دی قران دا عقیده خود الله بعضی خلکو دا عقیده کټ کړه او په دې کې کمه وکړه چې الله صرف په عرش دی بعضو زیاته وکنه جی الله حاضر ناظر دی د الله سره نبی حاضر ناظر دی یو الہات والا دی بل بدعات والا دی منګه دوانو سره اختلاف کو نه کمه کو نه زیاته کو من په مابین کې زموږ اهل سنت والجماعت والا بعض خلک انکار وکړه سره نبی ته قبر کې زندگی نه داسي بعض خلکو پکې زیاته دومره وکړه چې نبی په هر ځګین کې لیدل کا تل کوي قبر کې دې دلتم دې التم دې بعض کمه وکړه بعض زیاته وکړه من نه کمه وکړه نم زیاته وکړه موږ وايي نبی په قبر کې دې نبی الله حي يرزق الله نبی په قبر کې ژوند دې رب رزق ورکي ال درود سلام اوري من صلى علي عند قبري فقد سمعته كم سړی چې زما د قبر سره فما درود سلام او زی اورم کم چې د لری نه وي ومن صلى علي نائيا ابلغته کم سړی چې د لری نه وي الله ماته د ملائکه په ذریعہ باندې را رسي ان لله ملائکه سیاحين في الارض د الله ملائکه په ځمکه کې ګرځي چې څوک په ما درود سلام وي څوک زما امتی دي نما سره اظهار کوي هغه ملائکه ماته را هغه ملائکه موږ نه ثابت شوه نه انکار کو او نه بکې د ځان ثابت شوه کار کو نه بکې د ځان ور داخلو نه بکې د ځان د طرف نه وباسو د دین دي ته اهل سنت والجماعت دي ته حق جماعت دي ته د صحابه کرام جماعت چې د صحابه په طریقه روان بهرحال ما دا الفاظ ذکر کړي زمونږ اهل سنت عقیده ده د قران ته کتلم ثواب بعضی د دین انکار وکړو اگر چې نوم د قران علي لیکن هغه صرف یو لفظ چې د قران ترجمه او تفسیر لازم دي زموږ د دې عقیده جرل او بنیاد ته ذکر کوم او کدا ما ثابت نه کړه چې دا سره ملحد هم ده دا فاسق فاجر هم ده او دا هغه مخلوق ده د دې هغه عقاید او نظریات چې گمراه کون دي دا هغه خلک دي چې نه طرف د قران سے شک شته نه طرف د نبی سے شک شته نه د رب سے شک شته او کدا ما ثابت نه کړه د غیر سزا زما سزا او کدا ما ثابت کړه د دې په مخلاري ورته سرستا د معاشري بعضی خلک دي چونکه هغه د دین سزا شوق موت نشته هغه چې دې ته خوشحالي ګول خوشحالي کې نه قرآن په خپل کتل وقالوا لو كنا نسمع او ناقل کله چې قبر تراس قسم مخلوق کوس شي او ملائکه ورته راشي او سوال جواب په دې تنور چونکه نه خود په دین منل نه نبی منل نه رب په صحیح معنی کې منل هغه ملائکه په دیو باندې گزارونه شروع صبر دیو به الفاظ وي اب ورته لا دریت ولا تلیت ندی ځان پویاو ندی د بلنا اوریدا او دیو به لو كنا نسمع کاش چې موږ خدا علماء ورې دلیل دا او ناقل یا په خپل باندې علم زده کړو نن په خپل علم زده کو نن د علماء نو اوریدو ما كنا في اصحاب السعير جهنميان به موږ
زمينه ګرځولې شي دا هغه نوجوانان دي دا خو پرې د ټیک ټاک په حاشوته دا خو پرې د مسخروته دا خو پرې د پدواستا دا خو پرې د بادوراتو کنسلو ندوی ترا پتم نه لګي پچا بس لاندې رواني او پچا بس چې رواني هغه ډېر خسته شکلونه ته چرته وګورئ څوک چشنی دي د چا شکلونه د شوکاني د بوت په شان دي د چا خلی برابر نه دي د چا شکلونه ته وګورئ ما ته یو کس وایي او مفتی باچا خیل سے قرآن خود وران نوم نه منع کړه تبیا وران نوم بنيري ته ولي د شوکاني بوت ورته ولي ته برکت لالا تا چشنه سیب ولی وی مارتیل سیب تالا قرآن ویل لے ما تو ہاما ویل لے ماوی سیب دا نبی الفاظ ویل لی ما تو پتہ نشتا ماوی وطن دادا چی نم مولاد دا دین تاوان دے کتا چرت زماد دا نبی شریعت مطالعہ کرے تاب دا اعتراض نو کرے ما تو یا غسنگا مارتیل زماد دا نبی دا طولو نغط دشمن سوکو ما تو غط دشمنی ابو جہل مالا ابو جہل پنون در تیاد دے عمر بن حشام دے مورتے اللہ ابو جہل ورطولی ادا نبی علیہ السلام میں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پا قرآن عمل نکا کہ ابو جہل تے ابو جہل وائے ما تا چونکہ پاغا کی جہلو دیو جن ورطا زمان نبی ابو جہل وائے مورتے چونکہ دار شوکانی بوت دے دیو جن ورطا سر شوکانی بوت وے مورتے چونکہ دار چشنی پشان کڑا کڑا کئی برکت لالا دیو جن ورطا سر چشنے وے مورتیل نبی علیہ السلام پلان کی رئیس المنافقین وی کنوئی ماتا وی مورتیل چشنے غلط مندے کچاتا منافق مین ماتا وی چشنے خو عمولی خبر دا منافق مین غاٹ خبر دا و نبی علیہ السلام تا خود پتا وا چی دا منافق دے دا ابو جہل لے میں ولی تر دیو دے شکلو تنگوری تا تا پتا معلومات نشتا دا سب پتا صحابو تنو نبی علیہ السلام اخود پچا کے کم کار دے اغم ہوایا چونکہ دار شوکانی بوت چیزیں دی بنیاد نام دار شوکانی بوت دے بلکہ دا کردار دا شوکانی دا بوت دے اور خپل شکل و صورت گورا چرت تا عالمو تابد علماء خبری کولی اور برکت لیلا چرت تا مپسر وے تابد قرآن الفاظ سے یادا کول چکم انسان تر قرآن الفاظ نورزی اغتب مانا سوارش مثال لالے ستاور چیلے گیا دے اے ڈبل ایپل ٹھیک دے زمال فازنا اے ڈبل فی ایل ای ایپل مانا سیبو سیبو منیتا وسوے ٹھیک دے یو لگیا دے اے ڈبل ایل ایف ای سوکے اور سمنی ناجی ولی دا الفاظ غلط وی ایل پی جدا دا ایپل جدا دے زین دا قرآن الفاظ جدا دی دا قرآن مانا جدا دا اول الفاظ ٹھکا دا الفاظ مطابق مانا ٹھکا چتا تا الفاظ ندرزی تا تا مانا صدر ارے اسڑی ترا پتہ نشتا عباد الرحمن پختون مولا دے اگلے گیارے چی پا پنجاب کے او مولا دے سرگودہ خار کی ناس دے باغ زگین نے درس قرآن ور کئی باغ زگین نے خطابت کئی بلورتے او خبیصہ تاتلا پتہ نشتا باچا خیل مولا پختون مولا دے حدیث اللدیر سے تعلق ساتھی آدھا پختنی خاوری مولا دے اول دا آغا معلومات رکا بیل آغا پبارکی معلومات رکوا زتاتیم اول دا قرآن دا الفاظ و معلومات دکا اول الفاظ دکا بیل قرآن ترجمہ اور قوام ندی خلق یو میشن دادے دا قرآن پا الفاظ و ثواب نشتا دا قرآن طویل و ثواب نشتا تا پتشتا ایتا چدا خبر کے واللہ العظیم تخپل ایمان فکر وکا تخپل عقیدی فکر وکا کچرتا دا ایمان فکر دیونکو دا عقیدی فکر دیونکو واللہ العظیم تحقیق دیوکو پدی خبر دا انسان نے ایمان زی دا قرآن پا الفاظ و ثواب نمیناویگی دا پتوہ چکا مولا ورکا خلید خاورو ڈھککا ارے تا دی انسان پا مختپل ورکا دا انسان دا منبر نو کسکا تاویل اغسنگا مالتا قرآن کا تلے ندے کتاب قرآن کا تلے تابدا اعتراض نو کرے اللہ چا قرآن شروع کئی علی پلام میم دا دی الفاظ مانا دا دنیا یو محقق تا ندستا یو سڑے دا الفاظ دا قرآن نکٹ کا ستاب پتولا جسے دا سڑے کا پھر
تاخير ده په قران کې یو لفظ کمول یا یو لفظ زیاتول قصدن عمدن کفر ده یو سره الف لام میم تی کټکا وجدارا د دې معنی مفتی صاحب د نزدا فقيه ته نزدا صحابي ته نزدا دا د نبی طرف په مابین کې راز ده یا په قران کې د دې الفاظ خودو سعادت ده دا الفاظ د قران نه لری کا د کوپر پتوا په ورکه قران کې کمه زیاته مکوا هغه اجي صاحب صاحب پتوا دا په قران طويل اجر نشتا کله چې اجر نشتا د دې د معنی پته نشتا دیو جن دار قران نه لری کا ورته د دې الفاظ د معنی پته نشتا لیکن د دې الفاظ طويل اجر شتا اره زمان نبی فرمای زمان رب فرمای صحابه کرام فرمای رب هم دال باز ویلی نبی ته خو دلی نبی صحابه کرام تور کلی ابو بکر قران کې لیکلی یا ته وایا ابو بکر غلط ہے مصطفی غلط ہے ابن مسعود غلط ہے ابن عمر غلط ہے اره رب غلط ہے جبريل غلط ہے د دې الفاظ معنی پته نشتا قران کې ولی دي ته اجر د پاره دي د دې په تلاوت اجر ده الف حرف ولام حرف ومیم حرف اره زمانه بي فرمای الف لام میم یو کلمه ندا چې په دې لس نه کوي دي زمانه بي فرمای الف بان لس نه کوي لام بان لس نه کوي میم بان لس نه کوي توایا د مصطفی امنم کستا د دې چشنی امنم د شوکانی د بوت امنم د منکر حدیث امنم زره چا امنم د ابن مسعود امنم د صدیق امنم د فاروق امنم د حیدر امنم د ذوالنورین امنم د جبريل امنم د رب امنم د محمد امنم کنا استاد دې زمانه د دې بدنام شخصیت امنم اگر اجر ده الف بان لاس نه کوي لام بان لاس نه کوي میم بان لاس نه کوي د معنی پته نشته پیغمبر صفه فرمای الف حرف ولام حرف ومیم حرف فهر یو باندې لاس نه کوي دي فاستاو منم کړه دی مولاو منم کده مصطفی منم په صلات توکا کده صحابه کرامو منم من به منو د الله منو د الله د نبی مصطفی منو د مصطفی د صحابه منو زمونږ عقیده او نظریه ده بیا چې سب یاد ساته د یو لفظ نه شروع کوم زره قران د لفظ نه ثابتول شم اره ته چینن چا د ورکه سستا غونتی کې شي څه خپل شاګرد کې پاس وایا کته هغه مقابله وکړه بیا را سره باچا خیر سکینه اره کته قران د الفاظ مقابله زماره شاګرد څونه کړه بیا زه دویم چلن در کوم داغه په معلوم مقابله وکړه والله العظیم کته تر قران د لفظ ما نه درسي اره تر قران یو لفظ نشي ثابتول یاد ساته د قران دویم لفظ ده ذالک الكتاب دا کتاب اجي سے وس وایا کتاب ستوي ما یكتبو هغه چې لیکل شي لیکل سکیږي دا الفاظ کیږي دا په الفاظ اجر نشتا واستوایا رب دروغ وای کدا مولا دروغ وای یا به رب سمرګری یا به مولا سمرګری کړه دې چشنی مرګری کړه دې منکر حدیث مرګری کړه شوکانی د بوت مرګری دا به قران په الفاظ اعتراض کې مال رب فرمای ذالک الكتاب دا کتاب ستوي ما یكتب هغه چې لیکل شي قران لیکل شوی دی لیکلي الفاظ دي زما په الفاظ غور کا رب ورته کتاب وای کتاب معنی دا ده هغه الفاظ چې لیکل شي هغه لیکل صحیح د الفاظ وي چې کله د الفاظ وي الله وای د الفاظ هغه الفاظ دي په دې کې شک نشته ذالک الكتاب د الفاظ بغیر د شک نه دي په دې اجر نشته سای اعتراض په مان نه ده سای اعتراض په مفتی نه ده سای اعتراض په شیخ نه ده ارستا اعتراض در رب قرآن ده یو دا نه ده رب فرمایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قرآن لوسته کیږي تاسو ورته چپ شئ غوږ ورته کیدئ دا د رب قرآن وي لعلکم ترحمون رب دا نه وایي معنی ته غوږ کیده رب فرمایي چې قرآن لوسته کیږي قرات څه ته وایي د قرات معنی سره قرات وایي الفاظ ته الفاظ دادي زماره خلین خارجيږي ما يتلفظ به الانسان د انسان د خلین اوزي اره رب فرمایي کله چې قرآن قرات کیږي قرات څه ته وایي
الحمد توي قرات دي الفاظ توي رب وي دا الفاظ ادا کیږي دي الفاظ ته وقت کېدا پتا رحم وشي مال وایا د دې مولا اعتراض پما ده یا په شیخ صاحب ده یا په مفتی صاحب ده یا د رب په قران ده اره د رب په ذات ده د مصطفی په ذات ده رب فرمایي د قران الفاظ اورا رب فرمایي د قران الفاظ بلا شک دي رب فرمایي په دې اجر نشته زوس د چاونه تراته و نور دلایل د لزه په دې څنګه درکم او دی وای د قران معنا جی مونږ ورته ټیک ده بیا بچا ولی مدرسې ترالی الف با تا په ولی زکه دي ته ضرورت ده چې د الفاظ ضرورت نشته د قران په قرات اجر نشته رب خو فرمایي چې د قران قرات وکړي چې پتا رحم وشي رب دا نه وای چې الفاظ د قران الفاظ معنی ته وکړي رب فرمایي قرات تا ستا بچا ولی پورکو جوالي کی ترالی بیا سر په نحو والا اغیله راولي کې چاول فنون وي منطق وي اصول فقه وي داغه نه بعد بیا قران وایا اول پیرا کتابونه وای چې معنی ولستکی کنا ستاسو خیال له کس چې باغ ځین ملحد پرستو زما په ځین کې دا الہاد نه رقم چته زما په ځین کې دا دن الہاد چې د دې کوم نقصان زما د رب نبی او د صحابه ذات ور کړل د فساد ورته هغه اصلي ملحد نه ورکه چونکه خلک پیژني چې به عقل دي خود د خلک دوکه کوي او نن دا عقل ورکه تا کې عقل وې تا سوچ کړي وې چې زه دې کوم رب قرآن اعتراض کوم زه خود حدیثونه جواب نه کوم دا خو صرف د رب قرآن د الفاظونو تعالی جواب درکوم زه صرف د الفاظونو تعالی جواب درکوم یاد ساته کچرتا ما تعالی جواب د حدیثونه درکاو چونکه تا غم منی نو او زه پتا باندې خپل نبی الفاظ نشرم ستاغونت کی شست درب اجت نشته نور ته درب د نبی اجت او نه دی دین ستا محتاج دي چونکه کچرتا عقل پرست امین انسان امر فاصل استاره جب بتاوي چې ته اعتراض پچا کې د دین بعد هم تاسو ځان ته ناراض ماته دی ولتی پراچی حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ولتی فلی کلا حکیم الامت سے فرمای او یو استاد شاګرد ته ویل چې زوربا علماء پدې پیږي زوربا کې دنه هو ضمیر مستتر دی مستتر ضمیر استتارن فٹ ضمیر پدې کې پروت دی هو ورته لکه ته چې زوربا وهل کل دی هغه سړی نو هغه سړی پدې کې کم د زوربا خواله ته پدې کې دنه هو ضمیر دی هغه نو معنا ده شاګرد چون کې د برکت چشنی په شانتی یار یوسف بنيري په شانتی یار عبدالرحمن شاکر په شانتی هغه طرف پته نه لګیدا چې په زوربا کې دنه څنګه هو ضمیر پټ پروت دی هغه زوربا رسي سولاو په دې نوک باندې سولاو نو په پانی په دویم طرف هو لیکلو هغه من ډکړې استاد لاس خپل کړه هرتی استاد ماشاءالله منګ ښکارا نه ویني او تا پټ لیدل ول چې ملتاوي په زوربا کې دنه هو ضمیر دی ما زوربا وکنست دنه پکې هو راوته او تیرو خبيثه دنه هو نه دراوته ته پانواله او پانه دشلول را په بل پانه کې هو ضمیر دی زوربا کې دنه خپل هو ضمیر پټ پروت دی څنګه په چشنی کې دنه شیطان دی په یوسف بنيري کې دنه شیطان دی شوکانی دود کې څنګه په عبدالرحمن شاکر کې کافر وفاق المدارس العربیه پاکستان په دې کې قابلیت دنه پروت دی دغه شان په زوربا کې هو ضمیر دنه پروت نما بسراغ مارس ملاقات او شمات او ابتدا منی تداولی نو منی چې قرآن مجید ته تفسیر او د تفهیم د پاره چې بل په پوهه ته چې د دې لپاره 15 علوم لازم دي مورتل اډونه دي لازم ته پیږي ول الحمدلله زه پیغام معلومات تاسو پاتره تاسو په قرآن کې صرف آیات لیدل واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د الله کړه ونی سه پر قواریت مکوي دې پر قواریت څه ته تاسو ته پاتې نه دا وایي چې رپلیدان کوي دا وایي چې می کوي دا پر قواریات دي ابن عمر وایي چې کوي عبد الله بن مسعود وایي می کوي صحابه باندې د پر قواریت پتوا ولګوله اره نبی عليه السلام د خرس نکام مکوي د ادم په شریعت کې کوي پر بیان دي فتوا ولګوله لوط عليه السلام په شریعت کې مسأله جدا ده د مصطفی په شریعت کې جدا ده تاغید د پر قواریت پتوا ولګوله یاد ساته چې سب د زکریا عليه السلام د امت روزه خبري نه کول زکریا عليه السلام خبري نه کوي وایي روزه مې ده مصطفی وایي خوراک او اسکا کو جما مکو روزه
د دې انبیاء په شریعتونو کې چې مال مسلې جدا دي هغه پر قوریت ولا نعوذ بالله خلتی چنګ او تختیدا ما اولیات ساته چې ولا تفرق مراد تفرق عملی نه ده د دې مراد تفرق اعتقادي په عقیده کې اختلاف مکوا تمام انبیاء په عقیده کې اختلاف نه ده کوي په مسائلو کې د تمام انبیاء اختلاف راغله دغه شانته په دې امت کې د عقیده اختلاف اهل سنت والجماعت نه مني د مسائل اختلاف راځي ته خود قرآن د آیات د تفسیر پته نشته او ما ولا تفرق چشي شو مسلمانان شي ما ته منافقي ته انت مسلمان او ها مال ته منافقي وسما تر شیخ غلام حضرت حنفي شهید رحمت الله علیه خبر را یاد شو هغه له جماعت المسلمین والا پیدا شدی بس سود مسلمین د سود مسلم د سود اسلامی د سود مسلمان د شل اسلام جوړ کړي په اسلام کې فرقواریات په اصل کې دغه مال قالت الأعراب منافقين وين آمنا من المؤمنان الله ورته قل لم تؤمنوا تاسو مؤمنان منافقين ولكن قولوا أسلمنا تاسو مسلمانان مالتماغه التي چنګ او تختیره مال چلو خپل مسلې تراشه وسه مسله ده مال الله قرآن کې فرمایي فإن لم تفعلوا مال څه جمله تفعلوا ما دې شمه سي پاره کې الله فرمایي يعلمون ما تفعلون دلته تفعلوا دي الته تفعلون دي دا وجه سره دلته ولي نشتال تشتا ما ته په دې خو مليان پیږي نو ما چې په دې مليان پیږي نو په فهم قرآن او تفهیم قرآن ملا پیږي دا غنه ځان په چې ته په دې الفاظ نه پیږي چې دلته نون ولې نشته او التشتا تا ته بیا څه پته ولګي چې د دې قرآن په قها څه فرمایل دي په دې آیات کې د لام النفي عمل دی د لام النهي عمل دا ته پوښتنه ته وکم چې په کومه مضارع باندې لام النهي راشي یا په لام النفي راشي په دې کې څه فرق ما ته دا څه مارته تاثیر د مسلې ادي کله واته سمو به حبل الله جميعا زم مسلمان تا ته نور پته نشته چې د قرآن د الفاظ څه مراد دي نو موږ ته دیو په قاحت معلوم دي صاحب موږ ته دیو قابلیت معلوم دي صاحب تاسو یاد ساتئ چې سړی ته الفاظ د قرآن پته نه لګي هغه ته د تفهیم پته څه ولګي ها زمونږ اهل سنت والجماعت فتوا ده زمونږ علماء لیکل فهم قرآن په هر انسان فرض ده هر انسان بزان په قرآن پوي البته تفهیم القرآن ستاغون ته شیزونو کار نه لري بل په قرآن په معلومات پوي کړه ما د یو لفظ سوال وکړ ته داغه نه درځي هدایت ساته چې کله زما سره استاد چرر یا ستاره مناظرین مفسرین صاحبان ملاشي زمال ته بیا بیل قسم سوالونه زما بیل قسم سوالات جوابات کو دا خو صرف یو فن څه جوړم د دې سره چې موږ ته پوښتنه کوو چې جی ترکیب کرو نا ترکیب के साथ माना बयान करो ना फिर पता चल जाएगा आपको फिर पता लगेगा बहरहाल याद साथ یو سړی دی هغه ته د قرآن پته نشته د قرآن الفاظ نه دي ویلي هغه دا فتوا ورکوي چې په قرآن په الفاظو اجر نشته ما ورته ویل وجه څه ده ما ته وایي وجه دا ده د قرآن په معنو ځان پوهول دي مال بچی دي فهم ته راوله ټیک دا اول په صرف و نحوه ووایه بیا په هغې باندې فقه اصولي فقه ووایه بیا په د حدیثو کتابونه ووایه په هغې کې به د الفاظ د قرآن په معنی په مفهوم باندې پوه شي خو بیا چې ورته کله دا خبره وکړي په دې کې یې راوچه شي چونکې دا کم خلک دا خبره کوي چې خپل بچی سره مدرسې ته نه لېږي خپل بچي باندې قرآن نه وایي دا حکم لاګو کوي د باچاخیل مفتي صاحب دپاره لکه نن دور کې بعضې خلک را پاڅېدل او بعضې مولیان هم په شکنجه کې اغوستي دي ما په دې خبره کې خپله یو ریسرچ کاو لګیا وم په دې باندې مې تحقیق کاو چې قرآن مجید کې الله فرمایي چې تاسو په قرآن اجرت مالئ هر نبی فرمایي ما اسألکم علیه اجرا زه په دې ستاسو نه اجرت نه لرم دا آیات دا بعضې خلک وایي او دا دومره هر سړی مفسر د قرآن دی نو ده ته اوس دا پته نه لګي حاجي صاحب چې زه را کوم الفاظ وایم آیا زه په قرآن څومره دروغ وایم نبي فرمایي من فسر القرآن برأیه کوم سړي چې د قرآن تفسیر د خپلې رایې ورکړو د خپل زړه نه ورکړو او د خپل شوق نه ورکړو او دا زما د رب او زما د نبي مراد نو صحابو نو بیان کړو د ځان په جهنم کې کند تیار
مای صاحب د دې آیات مراد څه ده لکه صحابه کرام په جنگ کې دي یو صحابي دی هغه خپل اصل منډه ورکړه او د دشمن لخر تور نه تابعی موجود تابعی وای دا څه پاگل دی یار دې ته وګورئ قران کې الله فرمایي اتلقوا بأيديكم الى التهلكه د خپل د لاس او نزان هلاکت ته ولې اچو صحابي پرامخ کې شوم دا چې نازلې ده مونږ ته پتا و د دې آیات تفسیر مونږ ته پته لري چې دا چا باره کې نازل شوی دی صرف د دې نه دا مراد نه دی چې په کافر مورځي مای که صحابي مني نو بیا تفسیر د صحابي مني راشه صرف د ما اسالکم علیه اجر دا چا په باره کې نازل اول به تاسو د مفسر نه وکی دا چې نازل لري ابو بکر په باره کې نه دی دا د عمر په باره کې نه دی دا د عثمان په باره کې نه دی دا د علی په باره کې نه دی لوط علیه السلام خپل دشمن کافر ته نوح خپل دشمن کافر ته وای ادریس خپل دشمن کافر ته وای شعیب علیه السلام خپل دشمن کافر ته وای هغه ته وزستان په دې اجرت نه عالم زمانه بي وای خپل دشمنانو ته تاسو نو اجرت نه عالم کلمه وای اره ابو بکر ما ترا کیسي عالم ما زم د خپل دشمن کافر نه پیسې نه عالم زما مقتدی ما ترا کوي عالم زما قدرتمند ما ترا کوي عالم زما شاګرد ما ترا کوي عالم اول د آیات تفسیر استګه دا آیات تفسیر کوا اول د قران تفسیر دکا دا قران تفسیر کوا اره د ځان بیانې ځان په جهنم کې پزور کند تیار اره د صحابي تفسیر ومنه د امت تفسیر ومنه د مفسر تفسیر ومنه د گمراهۍ نه بچي کله چې د مفسر تفسیر نه مني د صحابي تفسیر نه مني د تابعی تفسیر نه مني د نبی تفسیر نه مني دا په قران کې د ځان ریسرچ کې ما ته وسه قران هم ستا په گاون کې سړی مري تاغله خوراک مور کا مال توایا اجسه څنګه اجسه روغي ستانه قربان شم پتا پیدا شم تا تلو ګشم ستانه پارم ملشم دا خوږی خبرې کوا دا قران په سلاله ما ته دروغ ما ته القران وای قول معروف و مغفرة خير من صدقه اره خوږه خبره معروف خبره سیده خبره د سرقینه خدا دا قران وای ستا کاون کې سړی ستاګاون کې سړی تور ته خوږی خبرې کې قران ویلي اره سب د دې آیات مراد جدا ده په دې ټیم کې ستاره گاونډي سره کومک جدا ده اول د گاونډي سره کومک وکا داغه مدد وکا بیا ورته خوږه خبره کا لیکن اجي صاحب منګه په قران باندې ځان ریسرچ نه کوو کوم ستاسو شان ځان ریسرچ کوله نعوذ بالله او په قران په سیر اټولول تاسو بیا لیدل نو ما اول د قران په فهم ځان پوهه لیکن دا خواهش پرسته خود سره قران ترازی نه دیو الفاظ مقصود ده نه دیو معنی مقصود ده د دې په معاشره کې انتشار مقصود ده فرقواریت وای دیتا چې مسلمانانو 1400 سال عقیده ده د قران په الفاظ اجر ده دا نبی ویلو دا صحابه ویلو دا تابعی ویلو دا امت ویلي دا اهل سنت والجماعت ویلي د قران په الفاظ اجر ده د قران په معنی اجر ده اول په الفاظ اصله یو سړی ته پته نشته هغه قران الفاظ نه پیژني هغه معنی څه پیژني مال یو سړی هغه ته پته نشته د الحمد په ځای باندې الحمد وای هغه ته پته نه لګي چې د الحمد سمانه ده الحمد سمانه ده اره قران خو په یو صبر معنی بدلای په یو زیر معنی بدلای قران په حرف معنی بدلای کتا علم تجوید ویلو والاخذ بالتجوید ختم لازم من لم يجود القرآن آثم یاد ساتا قرآن مجید برکی امام جزری شیر فرمائی تجوید کول فرض دا وجہ دارا بغیر تجوید نہ قرآن ویل گناہ کبیرہ دا ارے سڑے پی کافر کی دہمشی کا قصدن عمل کئی کرے چستاد امام قرآن برابر نہ دے الفاظ برابر نہ دی منس پسی مکوا ابتدا پسی مکوا امام مجوڑا تجوید دمر لازم دے وجہ دارا حرف پیجنی کرے چې حرف پیجنی اول حرف ټیکا معنی به ټیک شي که حرف ټیک نه ده معنی غلط ده کرے چې قرآن د پاره تجوید لازم ده که تجوید نه حرف غلط وي معنی بدلیږي زبر غلط وي معنی بدلیږي حرکت غلط وي معنی بدلیږي یا وایا د قرآن الفاظ څومره قیمتي
د قران الفاظ څومره قیمتي دي لیکن د دې خبرو احساس تاسو چرته کیږي تی خو په غلطۍ کې راغسته استادان کې دای و قران عمل تاسو په دې عمل دنیا دي شندې کړه ایله جو ملاکا بل تولین دي د خزینه خو ته تنګي خزي خواله خو ته نزي دکانونو کې ټول ورځ ناشتي پسټنګانو باندې چلےږي او مولا بل جهادونه کوي او تی ولګوا منستنه پیژني جهاد تنه پیژني صدقه ته پاړ والله اې د متصلی بچیا او لګیای مولا جهاد ته ولې نزي هر شی په مولا شو سکین سملا ساکار صرف داده ما ولی په غلط الفاظ مجبوره ولی میں مجبوره منگلا گورا جواب راضی ان کا جواب ان سے دیا جائے گا ارے سویم یاد ساتھی مریانا افسوسونا مکوئی نرمی اور سے مکوئی یاد ساتھی دمرا الفاظ یاد ساتھی مادا ویل دی کزما پا امام گوتا اچھتے لاس پا اچھتوما یاد ساتھ کہ صحابی گوتا اچھتے لاس پا اچھتوما کتا گزار کے زبا لت درکوں تلاس استعمالے زلت استعمالوں کتا لت استعمالے زبا چڑھائی استعمالوں کتا چڑھائی استعمالے زبا بس استعمالوں بابا خپکی گی نو کزما پا دین گزار کے دیو سنرمی مکوئی خو گرم راوزی او دا بعضی خلق امام ابو حنیفہ یاد یا صحابہ یاد دا دیو سا خلق جنو سا خلق نشتا بدی دور کی دا زمان دور چی کم خلق دیا غریب طرف پاتا نلگی تا پوستی نکے چی سیب دا ما چی کم دلائل ویل دی دلائل بارا کس تاس خیال دے دا دی الفاظ توسی امانا وکا دا دی الفاظ باندی تیو تفسیرہ وکا دی وجہ اسلام کمزور زمان دا وجہ ندے ستار وجہ کمزور ہے ستار بیلمائی دا وجہ اسلام کمزور ہے ستار غریبالی دا وجہ اسلام کمزور ہے زمان دا وجہ کمزور ہے ندے دوام تاسویات ساتھی دا خلق پل بچے پخپل نراولی دا صرف پما باندی چلی نوادی لکه ما غیو خبر کڑی وا ستاسو زین کی بئی کچا زما سرابتی آگو تا بے پاتی ما یو سڑی سوال وکا جی ملیانو منگ پا شک کی کڑی ما ولی یو ویداو من بل ویداو من ما تا پا شک کی ویا ما چی پورز در قیامت با اللہ تا ما چی مولا پا شک کی کڑی موی ها ما چی اللہ در توی چی پتابا نمیرگی پیریان ناسو چی تا علم لکا سجواب دا خستاس یو اعتراض اشکال نور تا پتر چ حق سدے تب ډوډۍ کې ډوډۍ پیژني او بازار کې په ټماټرو کې ټماټر پیژني او کم مسجد مدرسه چې 15 تین ورته تورزي یونس د فارا 24 غنټه ستا په غم خادای کې ستا په کور کې بار کې هر ځګین کې شریعت ستاره رهنمایي کړل تا اوس پر هغه شریعت نه پیژاند تب رات څه جواب ورکې چې الله درته وایي چې تا په خپل علم کړي دی غریب ملاقات نه شکوله فقیر ګډانو علمونه کړي تا نه شکوله څه جواب ورکې الله ته ما ته جواب را وګین کې سړی ویلو د مليان چپ دي اشاره ما ته زناسو مارتي چیز چپ ما چیز چپ کې یا بل مولا چپ دي تا علم کړو سید مولا شو خلت زیاده او تخفیف زمون په وخت کې علم نو مارته مليان شمار کو داغه د وخت چې ستاره وخت دومره ویلي استوي چې خصوصي کرام زمونږ د شیخ ضیاء الحق باندې مولوی صاحب چورته د دې پلان دارالعلوم دیوبند فارغ شیخ فضل حق نور الله مرقد هغه چې ما علم کړو شیخ عبد الحق چې کړو د شیخ قاسم صاحب حفظ الله پلار چې کړو دامت ویزو هغه چې علمونه کړی بیا ته خلاص زیاده او تخفیف او مستان وسی استاد چې ولې علم نه کړی تمام زونه دستان وسه بچي خو دې پرې پاغي دی ولې علم نه کړی زما بچي زمانه من ما چې تخپل بچي نشي سیده کولای ته ما مولا څنګه سیده کې ته ما څنګه ته نو کې چې را سیده ده کچد موږ جواب راځي به ټاماله د هر چا زبان راځي یاد ساته زما څخه په عزت کې رالی ما منلې د دې معاشري ډېر خلکو منل زه اګریمنت والا نه ما دین نه خرڅ کړی تر نه پورې نه به خرڅ کړ نو په خپل شاوان دی بلاک برداشت کوم زه دین خرڅول نشم برداشت کول کما خرڅول ما په غټه پیسې ګټلې شو په دې زما څخه دلایل دي خلکو ته نه دا شکایت په خپل رب په درگاه کې کوم چې 2 روپے را باندې قوم باطل دي او زه هم چې کم سره اثباتي څنګه دی رب د صاد رضی الله تعالی عنہ هغه دشمن ذلیل کړو کم سره چې د حسر او بغض کې نه پوجا د يهودي ذهن او د نصرانيت د ذهن په وجه باندې زما سره حسد کوي الله ذلیل
غلطی په ما کې الله ماته سزا را او که په ما کې نه الله ذلیل کدا ماشه چې کم سره یا ذلیل ک ټول مخلوق مرانی قسم په خدای د اخرت هر انسان پسې کو زمانه د خیر تم بیا مکو د ماته نبی علی السلام به صبر کا چاته کا ته په ما بس ابو بکر عمر عثمان علی په مسله ودرېږي په ما بس خبرې کې اي ابو بکر عمر عثمان علی زمانه د نبی په مخ کې سترګې چتی کړې وي چې تا आवाज اوچته د عالم په आवाज چې د आवाज اوچت ها تک دی کو خزر باندې طلاق دلیل غواړي دربک دلیل غواړي دربک د دلایل د بچاخین مولا څخه کمې نشته انبیاء وارث نبی دی الله فرمایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي لا ترفعوا تاسو आवाज مو اوچته ترفعوا د مخاطب صيغه ده اے صحابه تاسو आवाज زما د نبی په आवाज مو اوچته اے صحابه تاسو आवाज زما د نبی په आवाज مو اوچته صحابه ته خطاب دی د نبی وارث نبی عالم دی نو اس خطاب ته دی چې ته په سیدا ابو بکر عمر عثمان علی په مسله ولاړی هغه ابو بکر عمر عثمان علی چې پیغمبر باندې आवाज نه اوچته ته عالم د پیغمبر په مسله نه تر ابو بکر عمر عثمان علی په مسله ته عالم باندې आवाज نه اوچته سترګې باندې اوچته څنګه صحابه نه اوچته تاسو حسین آشنالو به شروع کړل ماته سبا आवाज اوچته په جمعات کې وتا بعدونه علماء په جمعات کې ولګم غل بنته اعتبار غل ناس ابسولوټلی نه بالکل دا نشي کېده یاد ساتره دین تصویر بنبي ګاره زمان نبی باندې چې دیران اکیل ابو جهل اکیل تزان ابو جهل و عزت سنوي ته انکار د لا اله الا الله محمد رسول الله نه وکا ته ابو بکر په مسله ما ودرېګا ته زما په مقبره کې مخخېګا ته زما په مسجد کې ما ودرېګا ته زما په اسلامي معاشره کې ما ودرېګا ته ابو بکر په نقش قدم مزه داغه په سیمه ودرېګا داغه په طریقو مزه ته بیا کنزلم کو چې سکیا کوا چې کله داغه په مسله ودرېګي بیا داغه په شان احترام بیا راغی په شان احترام کې ابن عباس راغی د عالم صحابي دروازې ته اعتراوته وکاتو په دروازه کې ابن عباس ناشته ورته ته خود رسول الله علیه ترزوی مفسر د قرآنی نعم ترجمان القرآن ابن عباس ابن مسعود فرمای د قرآن اصلي ترجمان حضرت عبد الله بن عباس دی او ورته فرمای ته خود قرآن ترجمانی او ور به دې ټکولو आवाज به دې کړو زبر وتلو دومره انتظار به دې نو کړي او ورته فرمای ما د نبی علیہ السلام نے اوریدل دي عالم ته تکلیف نور کې د عالم چې کله په کار کې مشغولي کمره کې ناز ده ډبه دروازه باندې ټکه د عالم په کار کې به خلل نه اچي د ابن عباس ته چې د قرآن ترجمان او مفسر ده اگر بل صحابي چې عالم د څومره احترام کوي او ته زره صحابه په نقش قدم روان یم جنت غواړي او د عالم په مخ کې आवाज وچته کم سړی چې په امام مسجد आवाज وچته الله دې د ذلیل کې څنګه چې صحابه دشمنان ذلیل کړي او کم سړی چې د عالم او د امام مسجد احترام کوي الله دې د مقام ورکړي څنګه چې صحابه کرام تور کړي څنګه چې صحابه کرام تور کړي نن سبا چې خلکو راکم لوبي شروع کړي والله العظیم احمد علي لاهوري نه یادو زما په ګناګار سترګو کې ماته د په شکل کې دنه د ابي ابن سلول د اخنس بن شريق نه شیخ کاری زورته خیره کو او ته ګوره چې پته بلاګي تم وکاو زین کو پته بلاګي وکه ما باندې تفسیر زنرشه فما باندې تفسیر وکړه نرشه زدر سره مليان په شان واجب په دلیل خبره نه کوم سره سم مباهله کوم په خیره درس کوم پته بلاګي چې رب دې ذلیل کوي کنه ما ته پته را دیوران خولي بيزي خولي ته دی خنزیر خولي ته سره هدایت کیږي دا پرې چې ما د صاد رضی الله په شان ته سوق کی زور څه پته ولګو چې په اثر کیږي چې پته ولګي تم خیره وکزیم کو کچرته ته ټیکی الله دې کامیاب کا الله دې اولاد کې ایمان راول کته ټیک نه الله دې په جسم کې چینجی وکړي رب دې ذلیل کته ته هدایت نه کیږي دا خیر ورته هر امام مسجد وکړي چې پته ولګي ته ګوره چې بری کلو کې پراته کنه خو تاسو یقین په خپل نشته که تاسو چې ته رب په ذات په خپل مضبوط یقین او درېدلی وي
بهرحال زمانه مسله بل طرف ته بیا ما ذکر دا کا چې دا بعضی خلک دي زین د سی جوړل دی اړو د سرخ په اولاد دین ته نه راوړي دای اسیو باندې کتل دای اسیو باندې کتل کله کینو خپل بچي اول پیزدا کزا فنون پیزدا کا بیا قرآن ترجمه او چې ځوان شي ما تاسو بچی معلوم پریدا چې پته شو کې تنگ جامې وکي چې شاته سم ښکاری او یو والا کوئی چې بل الک را باندې ودانګي صفه خبردار ستا بچي خدا کارونه کوي تر پاسه د مسجد ته مولا باندې تراس کې ته طالب باندې تراس کې خپل لور خپل خزه کنټرول ولې نشي ته زما په مسجد او په مدرسه باندې اعتراض کې شرم هم خشره خو پتا کی په مدرسه کې یو کې سراغه پتا کې خارخ ولګیدو ستا په سکولونو کې هزار راځي تور تلورم لګي زویم ورته لګي شرم تا ته نه درځي ستا بغض د قران سره ستا درب سره کته شل باندې وګوري ماته پتره رب دې ذلیل کا کته چرته بغض درب د قران سره د مسجد او د مولا سره پته بدله دار سرب تلرسه د نبی سینه په چلو وې د نبی د وارث چې تکمنو وکي یو سره زما کور ته چې کله غل راغی عزیز په دې مثال غور کا کله چې زما کور ته غل راغی یا عزیز صاحب ستا کور ته چې کله غل راغی ورته زما بچي موجنا اره زما سر قتل کا وجدارا دا بچي زما ده دا بچي تا تر ځانه ګران ده دا زما د مال وارث ده اره دا زما د ذات وارث ده ستا وارث ده ته تر پسې ما قتل کا علم د نبی وارث ده کله چې ته وارث ته تکلیف ورکې وای نبی ته تکلیف نه ملاويږي اره ستا بچي ته غلط تکلیف ورکې تکلیف تا ته ملاويږي د نبی وارث علم ته تکلیف ورکې نبی ته تکلیف نه ملاويږي نبی ته تکلیف نه ملاويږي په دی باندې یو سره چې زما په مسجد کې زما په شاګرد اعتراض کوي ما ته تکلیف ملاويږي ته چې عالم اعتراض کوي نبی ته تکلیف نه ملاويږي یا خو د نبی خبرې ټیک نه مني باغې سړي بغض حسد دی او کمني یا jihad وک jihad د سمادريګه معمولی لاس پلاس مضبوط ودرېګا اره موږ ډیر زیات ګناګار لیدل خدای ایمان سره درېدل الله اخیری خاتمه ټیک کړل او د سړي راځي سره تبلیغي سره هم لیدل چې ډیر عمر عبادت کړل د اسراف سره د قران نه پاسېدل دي ما په ذهن کې دي لیکن یاد ساته په اخیری وخت کې الله د سجدي توفیق اغسته کسو کوئی سي خوده شم خو مال دا خبرې خوان نه راک ما په خپل معاشره کې لیدل ما کتل ما ته پته را او زما چې د کم سړی راغل زما طاقت نشته زورور نه لیکن زه ورته صفایم چې اوس مې د پس شروع وکړه اوس مې پته لګي بهرحال عزیزانو زما خو شوق ذوق دا چې تاسو ته په دې ټول الفاظ وضاحت وکم چې د الفاظ قران باندې اجر دی په معنی د قران اجر دی د دې په خدمت اجر دی لیکن